ماتې نه راځئ وروره خدای مو خوشحاله کړه راځئ وروره. زما نوم عمران علي دی. زه د سوات ضلعې د خدایي خدمتګار تنظیم د سالار په حیث کار کوم او ډېره ګرانه مشري ده او ډېر ګران کار دی، ډېر د تکلیف کار دی، ډېر د ستړي کار دی. خو به هر حال الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ د تېرو څلورو کالونه د اولنۍ روژې نه والا تقریبا د اخرنۍ روژې پورې دا دسترخوان الله پاک د خلکو په تعاون او په مدد سره چلولی دی. په دې کې زموږ سره تقریبا د 300 350 400 پورې کسان چې هغه راځي. موږ چې کومه خوراکه موږ تیاره کړو نو په دې هسپتال کې چې کوم مریضان دي د هغې تیماردار هغه دلته کې وکړي او مریضان له هغې له وشي. بل زه به دا ووایم تاسو یقین وکړئ چې زموږ ملګري ډېر ځله داسې وشي چې په خرمه روژه ماته کې ما په خپله زه درته ذاتي ووایم ما په 10 بجې په دې روژه کې چې دی ځکه تراویح به وي د تراویح نه وروسته ما بیا ډوډۍ خوړله. داسې د دې ملګرو دا او ډېر په جذبه باندې لګیا دي. دا څومره ملګري چې دلته کې راشي او د خلکو د خدمت وکړي نو خدای ته زړه خوشحاله شي، سکون ورته میلاو شي. او دا ټول ملګري هم په دغه جذبه باندې لګیا دي چې باچا خان بابا رحمت الله علیه هغه به یو خبره وه چې الله پاک ته د خدمت ضرورت نشته، د الله د مخلوق خدمت چې دی نو دا د الله خدمت دی. او په دغه جذبه موږ لګیا یو چې د الله د مخلوق خدمت وکړو. په دې هسپتال کې سر د ګلګت نه والا تر چتراله په دې ټوله ایریا کې په دې ټولو ریجن کې چې دا خلک د راځي په دې کې به د اباسین کوستان خلک په دې کې به د ګلګت خلک په دې کې به د چترال خلک په دې کې به زمونږ د کالام د سیټ خلک ایون دا چې د دیر د ملکند د بونیر دا داسې ځای دی. او بل په دې کې مین خبره دا ده د ملګرو ته وایم چې دلته کې د دیو په نصیب کې کومه روژه ماته هغه دي وکړي دیو په خپله لاړ شي موږ په خپله لاړ شو. سبا لپاره زموږ د یو بل سره دا سترګې نه لګي چې زه په اړه کې نعوذ بالله دا راولم چې ما دله روژه ماته ورکړې او دې په اړه کې دا راولي چې هغه دې سړي په موږ باندې روژه ماته کړې ده. دا د مختلفو ځایونو راغلي هغه د بیمارو وهلي خلک چې هغه دلته مریضان راځي د دوی وسایل دلته کې تاسو ته پته ده سرکاري هسپتال ته راځي د وسایلو به څه پوزیشن دي. نو موږ وایو چې که موږ په دغه کې د دیو صرف د یو وخت هغه مدد وکړی شو نو کم از کم موږ ته به په دې باندې سکون راشي.